Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. نننۍ زمونږ ویډیو چې ده هغه د کلاس فورت کلاس تھرډ چې کوم ټول ګرامر سیکشن چې هغه مونږ په 15 ویډیو کې هغه ډسکس کړو یا انګلیش پورشن ګرامر هغه سره کوېسچن هم د نننۍ ویډیو چې ده د کلاس فورت د فرست چپټر نه مونږ سٹارټ اخلو. اولنی چپټر چې دی په هغې کې زموږ سره اولنی دا ورکړی دی چې یاره یو لیډر چې دی A true leader should have at least the following qualities. که داسې کوېسچن زموږ نه راشي چې true leader چې دی هغه څو qualities پکار دی نو موږ به ورته څه شی وایو موږ وایو چې په true leader کې زموږ سره 5 qualities پکار دی. ټیک شو دا qualities به څه صحیح یو به determination موږ څه ته وایو determination اصل خپله معنی ده حدود کا تعین کرنا نو په د دې نه موږ دا معنی اخیستی شو چې یاره دی به بد ته بد وایي او ښه ته به ښه وایي. ټیک شو دا د یو ګوډ لیډر چې دی د هغې کوالټي ده. دویم نمبر زموږ سره راځي کرج حوصلې ته وایي. ټیک شو حوصله مند به هانیسټ ایماندار ته وایي. ټیک شو او پیشن موږ څه ته وایو پیشن موږ جذباتي ده پیشنیټ وایي. ټیک شو جذباتي به جذبه به پکې د دین اسلام جذبه به پکې بل موږ وایو هیومیلیټي موږ وایو عاجزۍ ته. نو دا 15 کوالټیز چې دي دا به زموږ سره په یو ګوډ لیډر چې دی ټرو لیډر یا ګوډ لیډر چې دی په هغې کې به دا 15 کوالټیز چې دي دا پکې موجود دي. بل زموږ سره راځي کوېسچن دی چې how do you know about the great caliphs of Islam. نو great caliphs of Islam چې دي خلیفګان خلفای راشدین چې څه ته وایي د هغې په باره کې تاسو څه دغه کوئ څه پیژنئ یا how many راشدین caliphs are in Islam. زموږ سره څلور صحابه چې دي هغې ته موږ خلفای راشدین څلور صحابه ورته وایي. ټیک شو څلور کم صحابه دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دې څلورو صحابه ته څه شی وایي خلفای راشدین ورته وایي. ټیک شو بل زموږ سره دی وایي who was the first man دا د اولني چپټر سوالات دی وایي who was the first man to accept Islam. نو زموږ سره په سړو کې د ټول نه اول چې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کړو. ټیک شو په سړو کې زموږ سره د ټول نه اولنی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. بل کوېسچن دی چې what is the meaning of الفاروق. د الفاروق معنی څه ده الفاروق چې دی دا خو د لقب و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو دې وایي چې د دې معنی څه ده نو موږ وایو چې the one who distinguish between the right and wrong فرق راوستونکی. ټیک شو پښتو کې موږ وایو چې فرق راوستونکی د صحیح او د غلط په منځ کې فرق راوستونکی ته موږ څه شی وایو الفاروق. ټیک شو دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لقب. ټیک شو بل زموږ سره دی چې why was حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه called غنی. عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي غنی ولې وایي. ټیک شو نو د هغه د سخاوت د وجې نه به هغه ته څه شی وي غنی به ورته وایي. ټیک شو بل کوېسچن دی چې who was the first child to accept Islam. اولنی ماشوم چې هغه اسلام قبول کړی نو زموږ سره حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دی د 10 سال په عمر کې دا کوېسچن چې دی د 2-3 پیرې راغلی چې څومره عمر نو د 10 سال په عمر کې چې دی نو اسلام قبول کړی. په ماشومانو کې د ټول نه اول حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دی اسلام قبول کړی په سړو کې چې دی چا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ښځو کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. ټیک شو بل کوېسچن دی چې why was حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه called ذوالنورین به یې ورته ولې وایي. ټیک شو د ذوالنورین معنا چې موږ هسې په انګلیش کې وایو که نه نو the holder of 2 lights هغه سړی چې د هغه سره 2 لایټونه یې نو هغه ته به موږ څه شی وایو ذوالنورین به ورته وایو. ټیک شو او دا ته ځکه وایو چې because he married 2 daughters of حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضور صلی الله علیه وسلم د 2 لوریانو سره چې دی نو واده کړی د دې وجې نه ده ته څه وایي ذوالنورین ورته وایي. ټیک شو
بل کوېسچن زموږ سره دی چې there are 5 vowel. دا خو اسان کوېسچن دی، تاسو پوهئ چې دا یې ولې راغیستی دی، خو موږ د سره ټوټل کوېسچن یې شروع کړي دي. نو واویل چې دی زموږ سره 5 دي، A E I O U دې ته موږ واویل وایو. ټیک شو. these letter produce specific vowel sound. دا چې دی د واویل ځانه جدا ساوند یې موږ لانګ ساوند هم ویلو او شارټ ساوند واویل هم موږ ویلو. ټیک شو. بل زموږ سره دی چې ډایګراف is a group of two letter. Digraph په موږ څه ته وایو چې two letter that make a single sound. یو دوه letters به دوه حرفونه وي. letter موږ څه ته وایو؟ حرفونه. دوه حرفونه وي او هغه به موږ له یو اواز راکوي. when two consonant letter combine to make one sound. خو چې کله consonant رايوځای شي، دوه consonant رايوځای شي او موږ له یو sound راکوي، نو دغه ته موږ consonant digraph ورته وایو. ټیک شو. لکه په دې لاندینو مثالونو کې موږ وګورو check think wheel. په دې کې زموږ سره د سی اچ نه دی، دی زموږ سره د چا اواز راکړی دی. د څه شي؟ د چا. ټي اچ چې دی نو دی زموږ سره د تا اواز راکړی دی، او ډبلیو اچ چې دی نو دی زموږ سره د واو اواز راکړی. نو دې ته موږ وایو چې دا زموږ سره کانسوننټ ډایګراف. دوه لفظونه دي او یو سنګل اواز یې راکړی دی. ټیک شو. په دې کې ډایګراف ورکړه یا کوېسچن ورکړي چې په دې کې څه دي، ډایګراف څه دي، پریګراف ورکړه. ټیک شو. په دې کې زموږ سره پی ایچ دی، کلف کې زموږ سره پی ایچ ډایګراف دی، کانسوننټ ډایګراف دی. ټیک شو. نو کې زموږ سره کې ان او په کې ان چې دی دا د نون د پاره استعمالېږي، پی ایچ چې دی دا د فا د پاره، او جی ان چې دی دا هم د نون د پاره. ټي سی ایچ دا ټرایګراف دی. ټیک شو. سټریچ په دې کې زموږ سره دا ټرایګراف دی. صحیح شو. او سی ایچ چې دی دا هم زموږ سره ډایګراف دی، او بل اس ایچ چې دی نو دا هم زموږ سره ډایګراف دی. ټیک شو. ډایګراف باندې پوه شوئ چې دوه دغه رايوځای شوي، دوه حرفونه رايوځای شوي او یو اواز موږ له راکوي. ټیک شو. ټرایګراف په اوس موږ څه ته وایو؟ Trigraph is a group of 3 letters that make a single sound. دا هغه زموږ سره دوه لیټرو او دا به زموږ سره د څو درې لیټر به او سنګل ساوند به راکوي. لکه په پیر کې زموږ سره د پی ای آی آر، ای آی آر چې دی دا زموږ سره څه شی دی؟ دا ټرایګراف دی. آی جی ایچ دا هم زموږ سره څه شی دی؟ ټرایګراف. او ټي سی ایچ چې دی دا د چا دپاره استعمالېږي، نو دا هم زموږ سره څه دی؟ ټرایګراف دی. some sound have silent letter. څه words چې دی په هغې کې زموږ سره silent letter هغه خو سپل کېږي، لیکلی کېږي او سپل ویلی کېږي هم، خو هغه پروناونس کېږي نه. ټیک شو. لکه پروناونس کېږي، ویلی کېږي نه، نو دغې ته موږ silent letter وایو. ټیک شو. they can be vowel هم کېدی شي، او silent letter چې دی دا واویل هم کېدی شي او کانسوننټ هم کېدی شي. فور ایگزامپل په لیم کې زموږ سره بی چې دی دا زموږ سره سایلنټ دی، او ای چې دی نو دا په بایک کې زموږ سره ای چې دی نو دا سایلنټ دی. ټیک شو. سایلنټ چې دی دا واویل هم کېدی شي او کانسوننټ هم کېدی شي. دا لیکلی کېږي لکه بی آی کې ای، موږ داسې ویلی شو، خو دا بیا وروسته په پروناونسیشن کې دی چې دی نو دا موږ نشو ویلی. ټیک شو. بل زموږ سره دی کاونټیبل ناون او انکاونټیبل ناون. ټیک شو. دا د ناون قسمونه دي چې دیر the word for thing that we can count. دا کاونټیبل ناون موږ هغه ورډ ته وایو چې د هغه څیز دپاره استعمالیږي چې هغه موږ کاونټ کولی شو، شمارولی شو. they have singular and plural form. د دې به هم سنګولر او فلورل فارم وي. لکه مثال موږ وایو چې بال، د بال چې دی دا یو بال ته وایي، او بالز چې دی دا ډېر شي بالونه موږ شمارلی شو. یا ګل چې دی یوې جنۍ ته وایي ګلز چې دی ډېرو جنکو ته، نو دا موږ څه شو؟ شمارلی شو. ډول چې دی یوې ګوړیا ته، او ډولز چې دی ډېر شي ګوړیاګانې، نو هغه موږ شمارلی شو. بل زموږ سره راځي انکاونټیبل ناون. انکاونټیبل ناون چې دی وایي دا are word that for thing that we cannot count. هغه ورډ دپاره استعمالیږي چې هغه موږ نشو شمارلی. they cannot have plural، they don't have plural form. د دې به plural form
جمع فارم به د دې نه لکه واټر چې دی موږ واټرز نشو ویلی یا ویدرز نشو ویلی یا ایرز نشو ویلی ټیک شو. دا درې چې دی دا زموږ سره مثالونه دي د انکاونټیبل ناون. واټر چې دی دا څوک نشي شمارلی، ویدر چې دی دا څوک نشي شمارلی، ایر چې دی هوا دا څوک نشي شمارلی. دا زموږ سره شو کاونټیبل او نان کاونټیبل ناون. بل زموږ سره راځي آرټیکل. آرټیکل چې دی یا ا ان دا درې چې دی دا زموږ سره آرټیکل دی. ا ان او دا چې دی دا زموږ سره آرټیکل دی. ای به کله یوز کیږي دا به کانسوننت چې کله په دې پسې لفظ چې دی هغه کانسوننت نو موږ به مخکې څه شی یوز کوو، ای به یوز کوو. لکه اوس ابال، ای بال ټیک شو. یا دا بی لفظ چې دی دا زموږ سره کانسوننت دی، ای میټ میټ ټیک شو. نو دا ای چې دی دا خو واویل دی خو دا ام چې دی دا زموږ سره کانسوننت دی. دا ان به کله یوز کوو چې کله زموږ سره راتلونکي دغه چې دی سیز چې دی هغه زموږ سره صحیح واویل د واویل نه سٹارټ کیږي. لکه ان اورنج په دې کې او چې دی دا زموږ سره واویل دی، ان آی ای چې دی دا زموږ سره څه دی واویل دی ټیک شو. ا او ان چې دی دوی دواړو ته انډیفینټ آرټیکل وایي. دا پکې ډېر امپورټنټ د دې لپاره دا چې دی ما سیو کړی چې ا او ان ته به موږ څه شی وایي انډیپینډنٹ آرټیکل ورته وایو ټیک شو. د چې دی وایي د از یوز وین وی نو دیر از اونلی ون پارټیکولر thing or person. کله چې موږ په یو سنټنس کې وګورو چې دا یو څیز پکې خاص دی، دا یو انسان پکې خاص دی، دا یو ځای چې دی دا پکې خاص دی، نو په دغه ټایم کې موږ د یوز کوو ټیک شو. او د ته به موږ څه شی وایو، د چې دی دا موږ سره لفظ د ته ډیپینټ آرټیکل وایي ټیک شو. په دې کې موږ صحیح زده کړو چې ا او ان چې دی دا دواړه زموږ سره انډیفینټ آرټیکل دي. څه دي؟ انډیفینټ آرټیکل دي. او د چې دی نه دا زموږ سره ډیفینټ آرټیکل دی ټیک شو. دا خبره په دې دغه کې چې دی په دې ټاپک کې هغه موږ زده کړه.